چوناس والدین خفا دي هغه په باره کې څه ټولو نه اول سزای دا دی معصوم دی. 14 والدین خفا دي هغه په زندګۍ کې برکات نه وي، نه به مال کې برکات وي، نه به اولاد کې برکات وي، نه به عمر کې برکات وي. صله رحمه او قطع رحمه په باره کې حدیث به تاسو پڑھو کړی. حتی دا ځکه چیرې چا قطع رحمي وکړه خصوصا محارم سره کوم څه مثلا والدین یا داسې نور نږدې رشته دارو سره ذوی الارحام سره نو هغه تقریبا که 13 کاله عمر دی 13 کاله عمر بکی پاتې دی خو څه کله والدینو سره قطع رحمي وکړه هغه 13 کاله رسي 3 کالو کې تبدیلي یعنی عمر کې برکات نه وي، برکات ختميږي. مال کې به برکات نه وي، بل یو کار کې به برکات نه وي. دا ټولو نه اول سزا. دویمه سزا د والدینو نافرمانی دا دی معصوم دی ای څه د هغې انسان المونځ نه قبلیږي څه چا والدینو ته غصې نه ډاکې سترګې وغړولي. من نظر الی ابویهما چا څه نظر وکړو خپلو والدینو طرف ته نظر ماقدی غصې نه ډاک انداز سره په ټولې ټنډې ما ته اصطلاح په مطابق که چا په ټولې ټنډې غصې نه ډاک انداز کې والدینو چهرې ته سترګې وغړولي پروردګار به د هغه المونځ نه قبلوي، هغه به المونځ نه قبلېږي. والمنځ په باره کې یو بل روایت تاسو سمیلو کو معصوم سي ان قبلت قبل ما سواها که چا المونځ قبول شولو نور اعمال یې قبلېږي. و ان ردت رد ما سواها که چا المونځ رد شولو نور اعمال یې رد کېږي. معصوم دلته هیڅ کچېرې چا والدینو ته غصې نه ډاکې سترګې وغړولې المونځ نه قبلېږي. چې کله المونځ نه شو قبول یعنی یو اعماله نه قبلېږي. پس د ټولو اعمالو قبولیت دار و مدار هغه د والدینو رضایت دی. کمانه والدین رضی دي المونځ مو قبول شي نور اعمال ما قبلېږي. کمانه والدین خفا دي المونځ نه قبلېږي. و چې کله المونځ نه شو قبول یو اعماله بیا انسان نه قبلېږي. و ما ته اعمال قبولیت دپاره په ځای راوړو اعمال نه قبول شي. لکه څنګه د یو عمل قبولیت دپاره ولایت شرط دی. اهل بیت طاهر علیه السلام مینه ای چا زړه کې چې د اهل بیت مینه نشته که هر څومره عمل وکړي هر څومره روایت ډېر زیات دي که هر څومره غټ عمل وکړي پروردګار هېڅ ذرې برابر هسې تو عمل ته قیمت قایل نه یو. همداسې دا د قبولیت معیار دی. که چیرې غواړي د یوه بچي اعمال قبول شي نو والدینو نه راځي کېدای شي دلته دې طرف ته اشاره وي څه هلته یې ولایت شرط کړی دی دلته یې والدینو رضایت شرط کړی دی. څه خونې کې نغري کې ته والدین راځي که زه د نه اعمال قبلوم غټ لیول کې ته ائمه جو نه راځي که هغوی محبت زه د نه اعمال قبلوم هغه یا والدین دي حقیقت کې مو خو لږ های لیول باندې دینه دنیا ته راغلي یو هغه مو های لیول باندې والدین دي خپله یې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مولای متقیان دی یا علی انا و انت ابوا هذه الامه یا علی ته اوس زه دغه امت پلران یو یعنی هغه یې موته والدین دي هغوی مینې نه بغیر عمل نه قبلېږي والدینو رضایت نه بغیر عمل نه قبلېږي. یعنی دا یو قسم ته زمینه فراهم کول دي زمینه سازي دي. ته اول خونې کې دلته تربیت حاصل کا ټرای وکړه تمرین وکړه مشق وکړه څه دا ځونه رضي کې ته بیا هغه رضي کوی شي. که خونې کې نغري کې در سره دي دا نشي رضي کوی بیا هغه یا نشي رضي کوی. پس همدې وجې نه هېڅ چېرې چا دغه انداز کې سترګې وغړولې. همداسې ډېر زیات روایات دي په باره کې څه هغې والدین باندې د جنت خوشبویي حرامه دی. جنت خوشبو په باره کې خبر وي څومره مسیره پورې څومره فاصلې پورې د جنت خوشبویي سي. یو زر کال سے انسان سفر باندې لاړ شي څومره هلکه طے کېږي یو زر کال کې دې حده پورې د جنت خوشبویي رسیږي خو یې څه هغې والدین باندې د جنت خوشبویي حرامه دی. یعنی دوره ور یاد جنت نه هغې والدین